السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ګرانو کتونکو نو خار کې یو بل پولیس مقابله شوې ده چې پکې مردان او داخلو پولیس ته مطلوب اشتهاري مجرم هغه مړ شوی دی او ډیره درنه مقابله وه د اف ای آر مطابق چې نوخار پولیس ایسیچو د داخلو تاڼې چې کوم ایسیچو د افتخار هغه ته اطلاع میلاو شوه چې دلته کې 5 سټار بټه خش د داخلو په علاقه کې یو اشتهاري مجرم چې هغه فضل امین نوم لري د شیرګړ سره تعلق دی او مردان پولیس ته او داخلو پولیس ته قتل اقدام قتل او نور کار لفټینګ حواله سره مشهور بدنامي زمانه ملزم هغه موجود دی دغه حواله سره پولیس دغه د گرفتاری او د نیو د پاره چاپا تیار کو باری پولیس نفری داغه بټای د 5 سټار بټای د دې ګیراوي وکړو دغه دوران کې پولیس چې کومه ډله وه نو هغې باندې د ملزم د طرف نه فایرنګ وشو او بیا پولیس هم پکې ډزې کړي دي نو اشتهاري مجرم هغه په موقع باندې مړ شوی دی لاش بیا پوسټمارټم دپاره په بو هسپتال ته ولېږلی شو او هغې نه پس پرې علاقې ته روانه شوی دی ګرانو کتونکو نو خار کې پرله پسې د پولیس مقابلې د اشتهاري مجرمانو خلاف چې کومه ګیرا تنګول دي دا داسې ښکاري چې نوخار پولیس ورته اوس کار وي او بیا داسې ملزمان چې هغه د ډېر وخت نه په مختلفو مقدماتو کې سنګین نوعیت مقدمات هغې کې مطلوب او د یو ځای بل ځای نه راځي دلته په نوخار کې د دې نوخار امن عام دپاره خطره وي او دلته ګروپونه جوړوي دلته کې واردات کوي واقعات کوي نو د داسې ګروپونو خلاف چې کومې جتې جوړې دي د مختلف علاقو کې نوخار کې نو د دې خلاف بھرپور طریقې سره نوخار پولیس کاروایی شروع کړې ده او اطلاعات دا دي چې راتلونکي وخت کې به راتلونکي ورځو کې به نوخار کې نور هم داسې چې کوم سرچ اینډ سټرایک اپریشن دي ټارګټډ اپریشن دي د دې د دایره کار چې دی دا به مختلفو علاقو ته خوريږي نوخار پولیس ته د صوبایي حکومت انسپکټر جنرال خیبر پختونخوا د هغوی د طرف نه سخت هدایات دي او دلته کې د خاص کر د جرایم پیشه او خلقو خلاف د هغې خلاف ډېر زبردست طریقې سره د اپریشن کولو هدایات دي او دا هدایات هم ورته شوي دي چې مجرمانو سره هیڅ قسمه نرمي هغه ونه کړی شي او داسې ملزمان چې هغه د معاشرې دپاره ناسوري امن عام خلقو دپاره ناسوري او عام خلقو ته ترې خطره وي نو په هر صورت کې اول نیول دی او چې نیول نه ورکوي نو بیا د هغوی باقاعده پولیس ډپارټمنټ د دې شوټ اډر ویستي دي او مخې سره یې ختموي نو ښار کې پرله پسې مونږ داسې واقعات وکتل او که ګورو نو په پوره خیبر پښتونخوا کې دا قسمه چې کوم پولیس مقابلې دي نو هغه وشي د دې نه معلومیږي دا چې پولیس اوس د جرایم پیشه او چې کوم عناصر دي او کوم مجرمان دي بدنامي زمانه مجرمان دي سماج دشمن عناصر دي نو د هغې خلاف په مضبوطو بنیادونو باندې کاروي شروع کړه او بډې ورته راخ کې اوس یې ورته کار وي نو زه ګڼم چې دا داخلو علاقه دغلته کې 13 ورځې واردات شوي د ډریور قتل شوی دی د هغې نه مخکې په چراج سیمنټ فیکټرۍ باندې باقاعده ورغلي دي بیا دغلته کې مختلف قسمه واقعات شوي دي او غیر چاپیره چې دا کمې بټۍ دي نو په دې بټو کې د مجرمانو چې کم پناه اخیستلي نو دا ډېرې اسانه دي ځکه د لرې لرې ځای نه دلته خشمالیان راځي جلیماران راځي مزدوران راځي او د هغه یا کوارټر په میرو کې وي نو دلته پناه اخیستل هغې دپاره اسانه او داخل هغه علاقه ده چې دا انتهایی اهم روټ دی دې ته د انټرنیشنل روټ وایم ځکه چې دلته چراج سیمنټ فیکټري ده او بیا ورسره دا ګریډ جوړیږي نو دلته بار ملک نه خلق راځي بیا مخکې چراج چونی ده نو په دې باندې بار ملک نه خلک ځي راځي چراج چونی ته هم ځي چراج سیمنټ فیکټرۍ ته هم ځي او دې کې غټ غټ افسران انجینران په دې باندې ځي راځي نو زه دې ته انټرنیشنل روټ وایم ځکه چې دې باندې افغانستان طرف ته سیمټ د هغې ترسیل هم رواني نو ترانسپورټ لحاظ سره اهمیت لرلو والا علاقه ده او کاروباري لحاظ سره هم ده ځکه ډېره غټه انډسټري پکې چلیږي په هر حال دا یو ډېره زبردسته پولیس مقابله شوې او ډېر غټ خبر او نمایي چې نوخار سره یې شیر